ټول ته جمع السلام علیکم. مشران ناستي خبرې خو باغي وکړي. زه به دوه درې خبرې وکړم زموږ د پښتنو چې کوم د حقوق دپاره سیاست دپاره د هغوی د حق غوښتو دپاره چې هغه دې وخت کې په موجوده حالاتو کې موږ وګورو هېڅوک نشته. د قومي وطن پارټۍ د جوړېدو د هغې د بنیاد د ایښودو اصل مقصد چې کوم و هغه نن تاسو ته واضحه ده په دې وخت کې چې دې وخت کې که څوک لګیا دي هغه خان صاحب د جیل نه راازادوي، څوک لګیا دي د خپل مفاد لپاره د دې ځای نه ځي او هلته بلوچستان ته صرف دغې سملو ته دې ته وردننه کېدو دپاره خپل ډومیسایل بدلوي او هلته لاړ شي. کوم چې پښتانه دي د هغوی حق غوښتل هغه سره چا سره هم غم نشته. قومي وطن پارټي واحد هغه جماعت دی چې کوم د پښتنو د حقوق دپاره په موقع باندې موجود ده. په دې وخت کې د هغه هر قسم حالات وي که په اسمبلی کې موجود وي او که نه موجود د هغې حق غوښتل دا د قومي وطن پارټي منشور دی. په دې خاوره باندې امن دا زموږ د قومي وطن پارټي منشور دی. دا مقصد د قومي وطن پارټي جوړه شوې دی دپاره وه. حیات خان رومني زموږ د دې خاورې د دې پښتنو دپاره شهادت ورکړی دی. هغې نه بعد مشر خان شو، سکندر خان شو، قومي وطن پارټۍ ډېر ورکران په دې کې قربانۍ ورکړي دي. زه به ډېرې خبرې نه کوم خو یکدم دې موازو کې نو منټلي سړی نه تیار هر څه ګډوډ کړي. خو زه به مشران ناست دي بیا به مخکې ما خو ویل دا د مشرانو به کار کوي پکې. زه بیا ستاسو د ټولو شکرګزار یم او مشرانو ته به زه موقع ورکړم خپل هغوی به خبرو کړي. خو صرف دومره وایم قومي وطن پارټي د پښتنو واحد نماینده جماعت دی. په دې خپله خاوره امن غواړي، امن په سیاسي ډایلاګ په طریقه غواړي، امن د جنگ په ذریعه نه غواړي. او دغې دپاره چې کوم جهاد مشرانو حیات خان شروع کړی دی هغه به انشاءالله چې زموږ په دې خاوره د قومي وطن پارټۍ یو ورکر هم سا پکې وي هغه به هغې پورې جاري وي. ډېره مهرباني.